بسم الله الرحمن الرحيم. رامخ شيء. فإن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والأصل الرابع القياس المستنبط من هذه الأصول. مخکې دو سبقو کې موږ خطبه بیان وکړو. فإن أصول الشرع ثلاثة نوس مقصد شروع شو تر تقسیم اوله پورې به څلور باسه کوخه. اول باس دا د نن چې کو چې اصول د شرع څلور دي او د دینه کتاب الله نه څه مراد دی، وی بینن سنت نه څه مراد دی، اجماع نه څه مراد دی او قیاس او به دې منځ کې وجه حصر سره دا خلاصه راغله. اصول الشرع څلور مراد دي څه دي، وجه حصر سره به ان شاء الله دویم باس د کتاب الله تعریفي او دریم باس د کتاب الله نوم د نظم او د معنی دواړو دی او کنه دی. نو صحیح قول دار چې د دواړو دی دا به وي ان شاء الله. او څلورم به د تقسیمات په څه کې دي، ټول قران کې دي کنه، په بعضو حصو کې دي، هغه بیان دي. د څلور باسه تقسیم اول پوری دي. نو اور فإن اصول الشرع ثلاثه، اصول د شرع وی درې دي: الکتاب یو کتاب دی، والسنت بل سنت دی، واجماع الامه او بل اجماع امت دی، والاصل الرابع او څلورم اصل چې القياس قياس ته. کوم قياس؟ المستنبط من هذه الاصول، کوم چې دغه اصولنا مستنبط دي دغه مخکینو درې اصولنا. فإن اصول الشرع ثلاثه، اصول الشرع دا اسم د ان دی او ثلاثه خبر دی. امن یو قاعده ویلې ده چې په مبتدا او خبر کې یا نو حروف مشبہ بالفعل په اسم او په خبر کې با موافقت لازمی، تذکیر او تانیث کې او افراد تسنیه جمع کې. دلته معترض وای اصول مفرد دی او ثلاثه جمع ده، نو په اسم د ان کې او په خبر د ان کې مطابقت نشته. دویم اصول چې دا مذکر دی او ثلاثه مؤنث دی، نه په تذکیر تانیث کې مطابقت دی او نه په افراد تسنیه جمع کې. وځکه اصول وی مفرد دی د رکوع په شان، اصول رکوع یا د رکوع په شان. موږ ته جواب کوو اول اعتراض نه چې ته اصول مفرد دی او ثلاثه جمع ده. موږ دا صغرا دی غلطه ده. اصول چا ویل چې مفرد دی؟ اصول خو جمع ده د اصل، لکه څنګه چې فروع جمع ده فرع، نو اصولم جمع ده او ثلاثه جمع ده. خبره ختمه. بل اعتراض دا کړو چې اصول مذکر دی او ثلاثه مؤنث دی، دلته مطابقت لا رانه له د مبتدا او خبر ترمنځ نه. مو ادم یو قاعده باندې بنا دی. قاعده دا تاسو ټول د معلومه د اسماء عدد کې د 3 نواله تر 10 پورې محدود عدد چې د خپل محدود مخالف راځي. که محدود مذکر وي عدد مؤنث وي، او که محدود مؤنث وي نو عدد مذکر وي. دا څه ده کنه؟ نو اصول مذکر دی او ثلاثه محدود دی او ثلاثه عدد دی. د قاعده د وجه نه مؤنث راغلی. به فإن اصول الشرع ثلاثه، د اصول نه مراد دلته نور انور کې لیکلي دلایل مراد دي. ولې رستنه عبارت په دلیل لیکنه چې دلته اصول نه دلایل مراد دي. وی اصول الشرع درې دي، یعنی کتاب کتابم دلیل دی، سنت سنتم دلیل دی، اجماع دلیل دی، قیاسم دلیل دی. نو اصول نه مراد څه دي؟ دلایل. او تاسو ته مخکې مونږ ویلي اصول د چا جمع ده؟ د اصل. او اصل لغت کې تقریبا 15 معنی باندې راځي. اصطلاحي معنی ما یبتنی علی غیره ته ویل کېږي چې هغه باندې بل څوک بنای. او دلایل ته اصول ځکه وایي چې د معنی احکام بناوي. به دی ویل فإن اصول الشرع، اصول الشرعي ویل اصول د فقه ونه ویل، ځکه چې دا کشری فإن اصول الفقه ویل نو به وهم دا جوړې دي چې دا صرف او صرف د فقه اصول دي. ان کې دا څنګه د فقه اصول دي، هم دا غشان د علم کلام او اصول دي. نو شرعي ویل هغه کلام تم شامل شو، علم کلام ته او فقه تم شامل شو، دواړو ده. و به رسېدلې به فإن اصول الشرع دلته اعتراض دی ښا. نو نور کې ول درې جواب کړی دي. فإن اصول الشرع، شرع په لغت کې اظهار ته ویل کېږي. شرع څنګه د قران کې آیات شرع لكم من الدين ما وصى به نوح اظهر لكم من الدين. نو شرع په معنا د اظهار راځي. تاسو یو قاعده یې ځکه چې د کبرای به جوړ کو
قاعده او قانون دا دی چې اولنی درې چې کتاب سنت اجماع دا د احکام د اثبات د باره دي د اظهار د باره نه دي یو اظهاري یو اثباتي تاسو به توضیح کیږي او یو څوک او چا ویل اظهار او اثبات کې فرق دی اظهار اثبات ویل کېږي او شنی موجود او موجوده او اظهار ویل کېږي چې موجودي صرف پرده ته لري کې لکه مثال په تور باندې الفرض دلته موبایل نشته او تدا غزن راوړي دلته کې دي نو دا اثبات شو او کوم موبایل موجود دی خو بره په صادر پروت دی ته دې صادر لري کې دا به شي اظهار شي دې ویږي کنه اظهار او اثبات کې فرق دی اعتراض دار توجه الګ ټول توجه دی علی ورانه کړه اظهار او اثبات اوس اعتراض څه وکړي اعتراض دار چې تویل اصول د شرع نه شرع او اظهار ته ویل کېږي معنی بداشي چې اصول د اظهار درې دي الان کې دا اصول د اظهار نه دي بلکې اصول د چا دي د اثبات دي سوال پوه شو نو نور کې ته جواب کړی ول چې اصول الشرع کې الشرع مصدر مبني للفاعل په معنا د الشارع سره دی الف لام پکې عهدي دی معهود په دې سره نبی له سلام د کوم چې مخکې دیر شول رسول تیر شو کنه مخکې علی رسول محمد معنا بدا شي فإن اصول الشارع اصول او دلایل کم چې شارع مقرر کړی دي یعنی نبی له سلام مقرر کړی په دې وخت کې تعظیم د مضاف شو خداسي اصول چې پیغمبر مقرر کړی دي چې پیغمبر مقرر کړی دي غټ اصول به تعظیم د چا شو بکی مضاف شو په دې معنی پوه شي او جواب مانی د نمبر دلته د شرع مصدر مبني للمفعول له معنی د مفعول باندې دی اسم مفعول معنی دا څه بشي او الف لام به کې جنسي دی فإن اصول الشرع معنی فإن اصول المشروع هغه اصول چې کوم مشروع شوی دي هغه اصول چې څه شوی احکام د بار مشروع شوی دي نو سم معنی صحیح شول بس صحیح ده کنه اصول چې کوم د احکام د بار مشروع شوی دي دلته اصل کې تعظیم د مضاف الیه بګراله مخکې کې تعظیم د مضاف وس هغه اصول کتاب او سنت او قران او اجماع کتاب سنت او اجماع چې هغه سره ثبت به المشروعات چې هغه سره مشروعات ثابت شوي دا چې مشروعات دي چې دغه غټ اهم شی نو یعنی کتاب سنت اجماع باندې ثابت شوي نو د مضاف الیه تعظیم پکې شو کنه شو دریم اصول الشرع کې شرع اسم جامد دی مصدر نه دی او د دین نوم دی شرع متویل کیږي ملت مرتویل کیږي دې به کې کنه یو بل نوم مرتوي څه او دین مرتویل کیږي شرع د ځکه وایي چې تګي خلق په خړو بیږي ملت د ځکه وایي املایم کیږي لیکل کیږي او دین د ځکه وایي چې بدله به ورکول کیږي نو شرع اسم جامد دی فإن اصول الشرع د دین اسلام اصول چې کوم دي دا درې دي بس خبر ختمه دا درې وړ په ځان ورکو یو جواب بلم دی فإن اصول الشرع کې الشرع کې الف لام وزن مضاف الیه نه دی فإن اصول شرع الاحکام شرع باندې د اظهار دی خصن چې خپل لغوي معنی ده شرع د اظهار په معنی دی الف لام وزن مضاف الیه نه دی معنا بداشي اصول د اظهار د احکام د احکام د اظهار چې کوم اصول دي هغه درې دي نو ته چل کا خو اثبات د بر دي نو موږ وای اظهار سره خو نفي د اثبات نه راځي کنه څنګه چې اثبات کار کوي ور سره څم کوي اظهار هم دی په دې مسله پوه شولې وای فإن اصول الشرع ثلاثه دین وسره واوړي الكتاب والسنه واجماع الامه والاصل الرابع والقياس اول بکی کتاب دی کتاب تعریف را روان دی را لخوا او سنت تعریف هم کړه بل طرف کې اجماع را روان دي کتاب نه مراد ټول قران مجید نه دی بلکې 500 آیاتونه دي مراد دي چې هغه آیت الاحکام ویل کیږي تاسو نورانور لګورئ کا بینی ما کې لګي 500 آیاتونه دي مراد دي بعض خلک کوئی نه ټول کتاب مراد دي ځکه 500 آیاتونه د احکام دي او باقی کوم نور آیاتونه دي کې مثال دي هغه کوم باطینی احکام دي نو قران کې دوه قسم احکام دي او ظاهری دي کې 500 آیاتونه دي منځ بیان پکې دي زکات بیان دي پکې حج بیان دي پکې او نور چې دي قصص هغه احکام باطینی دي خو صحیح خبر ادا ده چې د کتاب نه مراد ټول کتاب نه دي
بلکې آیات الاحکام مراد دي 56 آیاتونه دي. سنت تعریف هم را روان دي، بلکې موږ بل طرف کې کړی دی. سنت نه مراد 3000 احادیث دي، 3000 احادیثونه هغه ته ویل کېږي احادیث الاحکام، د احکام او احادیث. او د اجماع امت نه مراد اجماع امت محمد صلی الله علیه وسلم، اجماع د امت محمد صلی الله علیه وسلم ده. برابر خبر ده که اهل مدینه والا اجماعی او که د اطرت الرسول وی او که د صحابه وی که د چام وی، تاسو کې ان شاء الله به اجماع کې ویو کا. امام مالک سے وہ اجماع د اهل مدینه شرط ده او به هغه د بار دلیل پیش کړي. او شیعاګان وی د اطرت الرسول شرط ده او څوک د صحابه شرط ده، صحابي ک نجوم د وجنه هر څو خپل دلایل و ان شاء الله په اجماع کې به دا خبره به وکړو. خو صحیح راي موږ اداره اجماع نه څه مراد د اجماع د امت محمد صلی الله، اجماع د مجتهدین د امت د محمد صلی الله علیه وسلم، کاغه صحابه وی، کاغه اطرت الرسول وی، کاغه اهل مدینه وی، که څوک وی بس دا اجماع معتبر ده. کتاب والی مقدم کو ذکر اصل الاصول لکھا ان شاء اللہ تعالی توضیح کی ہوئی من کل الوجوه اصل لے. او سنت والی اور پسې کې خود ذکر سنت فرع د کتاب دا او اصل د اجماع دی. ذکر اور پسې کو فرع د کتاب والی دا کتاب نه ثابت دی وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. او اصل د اجماع لپاره دا غویو. نو دویم نمبر اصل سنت دی، نو غیب سے دویم نمبر کې خو دریم اجماع امت، اجماع امت دا دای دریم نمبر ذکر دا دوا اجماع چې کوم نه د کتاب او سنت نه ثابت ده. کتاب کې الله پاک وایي څنګه دی غیر سبیل المؤمنین وله ما تولى ونصله جهنم ومن يتبع غیر سبیل المؤمنین. مؤمنانو د لارې نه غیر د بل لار تابعداري وکړه نو وله ما تولى ونصله جهنم، سزا یې ول بیان کړي. او سنت نم ثابت ہے اجماع ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. کوم شی چې مؤمنان خوین یا غبز الله بنظم خوي. بهرحال اجماع د کتاب الله نم ثابت راو د سنت نم نه د دوړو فرع شو. یاد ساتئ بدی کتاب الله او سنت او اجماع امت کې دم توضیح کې دا خبره هر یو فرع ده. کتاب الله چې دام فرع ده د صدق در الله او د صدق در رسول. کتاب الله علی دلیل دی، علی اصل دی چې الله او الله رسول مانی. څوک چې الله نه مانی الله رسول نه مانی، تصدیق د الله نه کوي تصدیق د رسول نه کوي، هغه بنسبه کتاب الله سلام نه دی. نه کتاب الله چې کوم نه فرع ده رچاره لپاره د تصدیق د الله او د تصدیق د رسول لپاره. او سنت تاسو الفرع د شاره دا د کتاب الله دا. اجماع فرع د داعی ده. ان شاء الله دا مسله وایو اجماع بالا کې چې کله تا ته یو مسله مخې ته راشي کتاب الله او سنت کې نه موجوده داعی موجود شي، نو په دې هر یو فرع هم ده. او چې موږ ته اصل وایو اصل نسبتی اصل وته وایو، یعنی کتاب الله اصل له بنسبت سره باقی درې وتا، سنت اصل له بنسبت سره باقی دو وتا، اجماع اصل له بنسبت سره قیاس تا. دې اعتبار سره وایو خبر باندې پوه شئ. وی والاصل الرابع والقياس کی توضیح کی وګت باس کړي هغه نه کوم اب دې نه ما لیکل هم دی بینی توضیح عبارت می لیکل خبره نه قصه وګدیږي ښا. والاصل الرابع نصلورم اصل چې القياس قياس دی. هل د اعتراض دی چې انداز د قياس په بغیر بدل انداز مانی ولې ذکر کو دا سی به ویلی وکنه چې اصول شرع اربعه څلور دي، کتاب سنت اجماع او قیاس. دا سی ویلی ویل والاصل الرابع والقياس. که تاسو نور وګورئ ته ول درې جواب تقریبا کړی. اول دا چې دی کې په خلکو باندې رد دي څوک چې قیاس نه مانی، ځکه تسریع وکړه والاصل اصل یو ته ویل مخکې به تسریع نه وکدا سی ویلی الكتاب والسنة واجماع الامه والقياس وزي والاصل الرابع څلورم اصل دی. دویم نمبر د دې رتبه خو دل چې یاد ساتي د
قیاس رتبه مخکینی دریو نه پستا یعنی قیاس له بال ازي چې مسله په کتاب الله کې نه مونږ سنت کې نه ته معلومه نشي اجماع کې اجماع به نه مقرر شي ولا قیاس لذي مرتبه ولو خدلا او درې موجه او وختي چې مونږ ویل قیاس دا فرع د مخکینو لپاره مخکینو درې لپاره څه فرع ده څنګه فرع ته واور لکشن لګي رستکو هغه ته کې دی المستمت من هذه الاصول نمنګ ویل کتاب الله نه 500 آیاتونه دي سنت د 3000 احادیث دي او اجماع امتنا اجماع د نبی اسلام د امت د مجتهدین د اهل مدینه والی کې حضرت رسول وی که صحابه وی دا ویل کنه نو اوس د قیاس نه څه مراد دی نو قیاس نه مطلق قیاس نه دی مراد بلکې قیاس المستنبط من هذه الاصول کوم چې مستنبط شوی دغه اصول مخکینو درو اصولونه هغه قیاس مراد دی اصل کې د قیاس څلور قسم لري مولوی صاحب متوجه شي وته یو ته ویل کېږي قیاسي عقلی منطقي قیاس ته مونږ وایو یو قیاسي سوری یو قیاسي شبهي او یو قیاسي لغوي قیاسي عقلی شبهي او سوری او دیکھا نو قیاسي سوری او شبهي دوا او دریم نمبر قیاسي لغوي او څلورم نمبر قیاسي شرعي دی قیاسي عقلی چاته ویل کی دا سو مرقات او اساغوجي کې ولا تعریف ویلي قول مؤلف متى سلمت لزمت قضيه اخرى هغه قول ته ویل کیږي مرکب د صغرا او کبرا نه چو معنی یو دریم قول درمانه من لازمیږي دریم قضيه لك العالم متغير وكل متغير حادث دا دو دیو من یو دریم شبه معنی وسغه سره فالعالم حادث دې د قیاس عقلی او قیاس منطقي وي دیم نمبر قیاس شبیه او سوری چې د مشابهت د یو شی د مشابهت د وجنه یو مشابه شی په بل مشابه شی معنی ور قیاس کی سوری صورت د وجنه یو مشابه شی د بل معنی لکه وسره وی چې قاعده اولام فرض ده ولی قاعده اخیره فرض ده وجه سره صورت د دوړو یو شان دی کوم انداز معنی قاعده اوله او ثانوی اخیره اوله هم په ما انداز یو فرض او بل هم سي د څه ویل کی قیاسي سوری او شبی وته ویل کی هر زونیاتونه د موږ ایسا خوږی کی ویلو کنه لکه اوس په دیوال باندې اس جوړ شوی ته دا غاس چې دا به منډي وای لکه دا مست او کوم شي منډي وای دا به وای درې نمبر قیاس لغوی دی چې یو اسم د یو زنه بل زه تویسی د یو معنی د وجنه یو اسم روالی د یو لغوي معنی د وجنه یو زنه بل زه تویسی لکه مثال به تور معنی خمر شراب ته ویل کی امام شافعی سے وایي ان شاء الله به قیاس نور قیاس کی ویو ها امام شافعی سے وایي چې بس هر هغه شی چې نشره ولې هغه خمر دی ځکه خمر معنی د عقل پټول او نشه چې کوم شره ولې هغه عقل څخه پرده پیراچی نو ګوري لغوي معنی ته وکتل کې خیر وي لغوي معنی لحاظ یو ساتلو یو لفظ د یو اسم د یو ځای نوړل بل زیتا یعنی د خمر یو اسم نه دا موږ د شراب نه راوخستو دینه ویوړلو بالفرض مثال به تور معنی 400 تم ویوړو 400 خمر دي ولی مخامره العقل باغی کوم دی په دې کوم دی یو اسم د یو زینا لکه خمر د شرابونه بل زه توړل یعنی 400 توړل د څه د وجه نه وړل لغوي معنی د وجه درې وړ په فقہ کې غیر معتبر دي کا څلورم قسم قیاس چې کوم دی غل مستنبط من هذه الاصول دی هغه قیاس چې کوم دی مخکینه درې اصولونه مستنبط وي دا قیاس دلته مراد دی چې هغه ته ویل کېږي شرعي قیاس کا اوس وی دا قیاس مستمد من هذه الاصول استنباط لفظي ویلو که استنباط د نباتنه د نبات اصل کې اوبر ایستلو ته ویل کی نبات الماء د کویانه د جوور زین اوبر ایستل او تکلیف سره روزي کنه دې کی اشاره وکړه چې استنباط ګوره مشکل شی دی من هذه الاصول چې دې اصول نه راوته راځي قیاس چاروته مونږ ویلي قیاس فرع د کتاب الله دا وخت ویلو کنه مال رسته به بیان کو سنت هم دا او د اجماع هم دا کتاب الله څنګه فرع دا
کتاب الله نه چې کم قیاس سره مستنبط شوی دا غیره ته بیان وکړه هغه بیان کړي هغه وي په حالت د بیماری کې د کور والا سره د خځې سره کورواله کول منه د قران د آیات د وجنه قل هو اذن فاتزل النساء في المحيض د حیض په حالت کې به کور والا سره نږدې کېږي علت سره قل هو اذن نو بده باندې موږ وی لواتت هم قیاس ته ځکه هغه کوم آزاد لواتت کې هم محل باندې راتګ نه کیږي کنه غیر محل باندې نه کوم ضرر د عذاب کېدا لہذا کوم ضرر چې په حیض په حالت کې وته کې هغه په لواتت کې موجود دی نه حرام لواتت هم څه شو حرام شو خبره پوه شو دا مثال د فقه د اصول فقه ټول کتابونو کې ذکر شوی دی استنباط د پاره هم د دې ځای لپاره یعنی قیاس چې مسمت وی کتاب الله د پاره خو دې معنی علما ورت کړي ښا لواتت وی قیاس کې د پچا معنی په حیض باندې موږ قیاس په شرایط کې ویلي چې مقیس باغ څوک چې هغه کې بنس نه وارد ابر خپل د نس نه ثابت یادم شکل د اصول شرط مېله دلته لواتت معنی خو نس موجود دی کله لواتت د سړو سره یې نس څنګه ده تاتون الرجال اتاتون الفاحشه دا قران کې بار بار د دې بیان راغلی او کله لواتت د خزو سره هغه معنی هم نس وارد دی نبی له سلام وی الله پاک رحمت په نظر سره نو ګوري هغه چاته چې سړو خزو ته د بل ځای نه راتک کوي نو په نص سره دغه حرمت ثابت دی نو څنګه ور قیاس کوي برحال هغه قیاس چې مستمد وي سنت نه نو حدیث کې نبی رسول الله مشفق شي نه دي لاس په لاس به خرڅه کمی زیته به کې معنا ده حکم دي الحنتة بالحنتة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفزة بالفزة يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا اشفق شي النبي له سم ذکر کړي کنه من احناف پکې وس من احناف دې معنی نور شي نه مر قیاس کو من نور قصه ته معلومه ده کنه من وای جنس او کېل پکې ضروری دي علت د جنس او کېل هغه وريجو کې موجود دي او چونه کې موجود دي هغه هم جنس په جنس څخه څه لاس پلاس به شرط وي کمی زیاده به کې منه امام شافعي سے پکې بل علت روباسي امام مالک سے بل علت روباسي برحال په دغه شی سته معنی وريجي ور قیاس کول ادا سي قیاس چې مستنبط شو رشان سنت ده به هغه قیاس چې مستنبط وي د اجماع نه دی لپاره مثال تاسو نور کې وګورئ دا ټول هغه نه لګي مکان مستنبط وي د اجماع نه لکه دا خبر به اجماع ثابت ده چې موضوعه وینځه چې کوم دانی یو سړی وینځه راوته کړله هغه د مور سره نکاح نه کیږي د موضوعي د وینځي موضوعي وینځي د مور سره نکاح نه کیږي نو موږ وایو چې د مزنی د مور سره به هم نکاح نه کیږي او سړی د خځې سره زنا وکړل یو جنې سره دغه مور سره به نکاح نه کیږي نو د موضوعي قیاس کړ په د مزنی باندې د مزنی قیاس کړ په د چا باندې امای موضوعي باندې او مور د امای موضوعي چې دغه ده کنه دا په اجماع سره ثابت ده چې نکاح ور سره نه کیږي هغه وینځ سره چې وته وس شي هغه د مور سره نکاح نه کیږي چا سره ثابت ده اجماع سره موږ به ور قیاس وکړو د مزنی مور سره نکاح نه کیدام به ور قیاس کو علت یې سره التم شبر بازیت او دلتم دا شبر بازیت خو به جنې کنه چې کوم خځې سره سره د خطه سویدای کې به ویلي څوک چې شپږم کې دي یو سره د خځې سره وتی وکی نو دی وتی په نتیجه کې ماشوم پیدا کیږي ماشوم د خسړی من جزوی سم ماشوم د خځې من جزوی د ماشوم په واسطه باندې خځه او سړی د یو بل جز شي او په دې واسطه سره د خځې کوم اصول فروض یا د سړی اصول فروض جوړ شي او د سړی کوم اصول فروض یا د خځې اصول فروض جوړ شي هغه سیم ویلین دي ځا علم دي کنه عادت یو اعتراض مشهور دی چې لکه خو بالا کیږي چې کله بچي پیدا شي چې بچي پیدا شو سید د خزم جز دی د سړیم جز دی چې بچي نه پیدا شوی نو څنګه خزا سره دی یو بل جز کې ابه د یو اصول او فروع د بل اصول فروع جوړه به موږ په دې باره کې ویل چې کله علت پته نه لګي فیصله به بچا باندې کې سبب باندې سبب خو موجود شه دی او ته کړی نه ده اگر کله بچي دی نه راوړې وته خوشوي ده کنه
ابه دا خبره ده چې خزه خوند یو بل سره ولي وتی کوي بس یو بل چې بچي وشو دیو بل اجزا شو د دې خزه د وجنه د دې خزه اصول فرو په دې سړی آرام دي نو بکار د خزه په طریقه ولا حرام وي بس یو بچي راوړلې به چټي کوله وای نه کنه وای به دا قیاس هم دغه وای دا څنګه چې دا ویلا خو دا نسل د باقی پاتې کېدو لپاره موږ داسې قیاس پرې خې دیګا هرګل قیاسونه دي کې نه دي جواب هم کې دی شي بس پرې خدای بل وکولای کنه او تا برابر نه به راوړلې تګران خو نه دا کوم سرونه چې کار نه کیږي هدي کیږي بچي مچي نه نو هغه کدي غریبانه سي ګرځیدل نه بس کال هغه خو به قصه ورانه وکړه راضي بلای په دې خبره باندې پوه شئ والاصل الرابع والقياس المستنبط من هذه الاصول دې په زمون اول باس پوره شوخه اول باس دا شو درې باس به نور کو مقدمه د تقسیم اوله پوره ان شاء الله اصول الشرع څو شول ټول څلور کتاب الله سنت اجماع قياس کتاب الله نه څه مراد دي سنت نه څه اجماع نه څه او د قياس نه څه تاسو ته معلوم شو اخري خبره وجه حاصله سره په دې څلورو کتاب ور سره وي کنه اول باس کې دا درې اجزا دي نو وجه حصر اصل بخاري نوي یا با وحي وي یا بغیر وحي کچري وحي وي خالي بنوي یا به مطلوبي یا بغیر مطلوبي کې مطلوبي کتاب الله دي کې غیر مطلوبي نو سنت دي او کې غیر وحي نو رائے د کل وي یا رائے د شخص واحد وي رائے د کل نو اجماع د شخص واحد نو به قياس دي واسطه دا یاد وایي